موږ سره په مدرسه کې یو طالب علم دی، هغې په ناظره باندې قرآن کریم ختم کړی دی. د هغې ختم کوو، 15 منټه مخکې بیان ختم کوو، په دې 15 منټو کې د هغې ختم قرآن کوو. صرف په دې نیت باندې چې موږ او تاسو هم په خپلو بچو باندې ناظره د قرآن ووایو. حدیث مبارک کې راځي، دلته راشه، چې کوم انسان په خپل بچی باندې په ناظرې قرآن وایي، مفهوم داسې دی د قیامت په ورځ باندې به د مور او پلار ته یو داسې تاج ورپسې ولګېږي چې د سپوږمۍ رڼا به د هغې رڼا ته نه رسي. نو که خپل هم قرآن نه دی ویلی، په خپلو بچو قرآن ووایي، په ځان رحم کې په خپل بچي قرآن ووایه. مونږ تاسو ته دا نه وایو چې سکول ته یې ملیږه، چېرته د یو عالم نه به هم نه اورېدلی، سکول پې ووایه، تعلیم پې وکړه، خو ورسره دیني تعلیم هم ورکړه چې د ده زندګي مخکولې شي او ستا دپاره په آخرت کې ذخیره هم شي. نو الحمدلله زه نن ډېر زیات خوشحاله یم. دلته مونږ ته اولنی طالب دی چې ما سره یې ناظره ختمه کړه. زما د خوشحالۍ امتحان هم نشته. نو ستاسو په مخ کې ځکه کومه چې د نورو دپاره عبرت شي، خپل بچي قرآن ته حواله کړي، هر ځای کې چې خپل بچي قرآن ته حواله کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. مبارک والدین ته خصوصا دې اهل او عیال ته زموږ طرف نه خصوصي مبارک. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. یا الله زموږ صغیره کبیره ټول ګناهونه معاف کړي، قصدن عمدن سهوا یا دې ټول ګناهونه معاف کړي. کوم ماشوم قرآن پاک په نازله ویل، یا الله د دې قرآن په برکت سره د زندگی منوره کې مزید د حفظ د علم توفیق ورنصیب کی، سره زمون یا الله با عمل علم ورنصیب کی. یا الله زمون په علاقه کې څومره ماشومان دي ټول قرآن خان حافظان علما کې د خپل کور والو د پاره د آخرت د نجات سبب وګرځي. یا الله مونږ ټول ته اخلاص استقامت را نصیب کی، د دین د پاره یا الله زمون زندګي وقف دی یا الله په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي. د مرګ په خوله کې مونږ ته د عظیمه کلمه را نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول. آمین.